أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذکر د تورات هم شو او ذکر د انجیل هم شو ورسره ذکر د قرآن مقدس هم شو. اللہ فرمائی لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. لکل دپار د هر یو لكل أمة من الأمم لكل قوم من الأقوام د پاره د هر یو امت د امتونو نه د پاره د هر یو قوم د قومونو نه لكل شخص د پاره د هر یو شخص لكل يعني لكل قوم لكل أمة لكل شخص د پاره د هر یو قوم د پاره د هر یو امت د پاره د هر فرقې د پاره د هر ډلې د پاره د هر یو شخص جعلنا منکم ګرځولې دې مونږه ستاسو نه دا منکم خو لکل انسان لګېدلی که نه ستاسو نه څومره قومونه دي ستاسو نه څومره افراد دي ستاسو نه څومره امتونه دي نو ګرځولې دې مونږه القرآن دا بریکټ کې لیکل دي امام مجاهد رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه شاگرد دی. نو لکل جعلنا منکم القرآن د پاره د هر یو ګرځولې دې مونږ ستاسو نه څه شی القرآن قرآن شرعة شریعت ومنهاجا او منهاج لاره د تلو منهاج لاره د تلو که یهود دي که نصارا دي که مجوس دي که د مکې مشرکان دي که هر یو مذهب هر یو قوم سره تعلق لري که عرب دی که عجم دی تاسو کې چې څوک هم دي نو تاسو ټولو د پاره الله رب العزت فرمای ما قرآن شریعت او منهاج مقرر کړی. په خبره پوه شو په دې جملې سره هغه تیرو کتابونه د منسوخیت اعلان کیږي او د قرآن مقدس چې کوم شان بیانیږي مهیمنن هغه واضحه کیږي. د هر چا خپل طریقې دي د هر چا خپل عمل دی
د هر چا خپل لار ده. الله رب العزت فرمای چې زما د طرفه کوم لار او شریعت تاسو د پاره مقرر دی نو قرآن. لكل جعلنا منكم شرعة لكل جعلنا منكم القرآن شرعة ومنهاجا. د پاره د هر یو ګرځولې د مونږ ستاسو نه قرآن شرعة شریعت. شریعت خو پیژنې کنه. شریعت ته شریعت ولې وایي؟ شریعت مونږ دین ورته ویلی شو. دین اسلام له نوم ورکو د څه شي؟ دین اسلام له نوم ورکو د څه شي؟ د شریعت. ذکر شریعت یو معنی د مقررتیا. د شریعت یو معنی سره مقررتیا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. سورة الشورى کی براشی شرع لكم مقرر کړی دی الله تاسو لپاره کوم دین؟ هغه دین وصى به نوحا چې نوح علیه السلام او نور پیغمبرانو په وصیت کړی. هغه دین سو، هغه شریعت سو، ان اقیموا الدین چې د الله حکمونه بقای وي ولا تتفرقوا فيه، په دې کې به اختلاف نه جوړوي. نو شریعت ته شریعت ولې وایي؟ ځکه دا د الله د طرفه مقرر دی. شریعت کې معنی د مقررتیا ده، او بل شین را عین کې معنی د وضاحت هم ده. او دا معنی قرآن کړی ده. په دې معنی باندې دا لفظ راغلی دی اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا. کله هغه چې کوم د بني اسرائیلو ایو قوم وو چې میان په الله حرام کړو، د هفتې د ورځې ښکار په حرام کړو، نو الله فرمایي تأتیهم حیتانهم، دي ته میان راتلل یوم سبتهم د هفتې په ورځ. میان به څنګه؟ شرعا ښکارا واضحه. د دریاب دا ټول سر به ټول مخ به ډک کړو. نو شریعت دین اسلام لا الله رب العزت نوم ورکو د شریعت. ولې؟ او شاته له پکې بند شو سبحان الله، او دا ریک بند شاته تم بند کړ. محمد لائٹ بند کی، لائٹ بند کی، خانه بند. شرعا شریعت یو معنی په دې کې ده اظهار ده، اخفا پکې نشته. اظهار یعنی حکمونه واضح دي. دویم دا غرنګي دا حکمونو مقصد ته واضح دي، بل الله د طرفه مقرر دي. او ورسره منهاج وی لار د تلو ته، یعنی یو خدا حکمونه ته واضح کړ، پتاي مقرر ک. نو دا مقررتیا صرف د منلو د پاره نه دی، په دې باندې تګ صرف عقیده خو نه ده کنه، صرف منل خو نه دي، ورسره په دې باندې تللهم دی منهاج لار دتلو عملهم پی کول. لكل جعلنا منكم د پاره د هر یو ګرځولې دې مونږه. دا منکم لكل سره لګېدلې ستاسو نه، یعنی ستاسو انسانانو نه چې هر څوک دی نو هغه د پاره ګرځولې دې مونږه القرآن. قرآن څه شی مې ورله ګرځولې دی؟ قرآن وایي کنه شرعتا شریعت، ومنهاجا او لار دتلو. دا دین قرآن الله په تاسو مقرر کړی دی، او په دې باندې صرف منل نه دي بلکې په دې باندې تل هم دي، او قرآن مقدس واضح دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترکتکم علی الملة البیضاء لیلها کنهارها. ستاسو په یو روښانه دین باندې پرېږدم، د هغې شپه هم د هغې د ورځ په شانتې روښانه او پړکېدونکې ده. یعنی شپه پکې چې شپه پړکېدونکې معنی شپه پکې اډو شته نه که لیلها کنهارها، تیاره پکې نشته، رڼا ده پکې.
قرآن مقدس واضح دی د هر زمانه د پاره راهنمایي کړي ده د هر شخص او د هر یو فرد او قوم د پاره راهنمایي پکې شوی ده کوم چې اصول دي او فروع دي نو پاګه کې الله رب العزت د اجتهاد لاره هم کلو پرې خو دي او دې سره دین اسلام چې کوم دی نو د هغه خوند نور هم سوا کیږي او تنوع پکې راځي ګور یو ګلدسته ده کنه ګلدسته نو کافی کې صرف یو قسمه ګلان یا یو باغ دی یو قسمه ګلان پکې خوند نشته ولیکن مختلف سسره دي سزیړ دي سسپین دي سزیړ دي مختلف رنگونه دي هغه سره نور هم دغه خوند سوا شي نو د منځ خو دی اوس الله تعالی واضح حکم کړی د منځ متعلق منځ خو دی خو کټوله دنیا کې په طریقه باندې منځ کېدو هغه به هغه خوند نو سوګ رفع الیدین بکی رکوع تلو ټایم کې او پاسې دو ټایم کې سوګ پنه کوي سوګ به امین پتیز وي سوګ به پرو باندې وي سوګ به لاس پسینه تړي سوګ به د نامې نه بره تړي سوګ به په نامې تړي سوګ به د نامې نه لاندې تړي خیال نه ستاسو کوي نو دا تنوع دې سره هغه د ګلدستې او د باغ مثال ما درکو نو دا ډیر خوند کوي خو اله خوند کوي چې کسان ورته جاهلان نه وي چې په یو بل باندې په دې بنیاد باندې فتوی نه لګي او په دې بنیاد باندې د کفر او د اسلام فیصلې نه کوي نو دا ډېر خوند دی پکې چې باوجود د دې اختلاف نه زړونه یو وي څومره مسله نو دا خو د دین اسلام خوند دی که نه چې باوجود د دې اختلاف نه زړونه یو وي کوم چې فروعي اختلاف دی اصولي اختلاف چې شي نو په هغې کې چې زړونه یو وي بیا خو منافقت دی هغې کې خو به زړونه لازمي طور سره بېلېدل وي چې کوم د عقیدې اختلاف وي فروعي اختلافات وي د هغې باوجود زړونه یو بل سره یو وي دا د دین اسلام یو حسن او یو خوند دی خو که څوک پرې پوهه شوی ده زموږ خلکو له دې الله پوهه ورکړي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا د پاره د هر یو استاسو نه ګرځولې دې مونږه قرآن مانو واضح شو د پاره د هر یو استاسو نه ګرځولې دې مونږه قرآن شریعت او لار دتلو ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة خیال سوال دار قرآن الله رب العزت د ټولو د پاره مقرر کړی دی کنه چې دا شریعت ته دا لار د تلو دا لار د عمل په دې باندې بدلل وي محمد نو الله سوال راځي چې دا ټول خلق الله یو کړي ولې نه دي دا ټول الله رب العزت یو کړي ولې نه دي نو الله رب العزت فرمایي او که خوخوی دا اللہ جبری ایمان لجعلکم امتا واحدا خامخا گرزولی بوی تاسو امتا واحدتا تولگی یو پا قرآن یہودی نصرانی مجوسی مشرک طول با قرآن تلاس کرے ہو کہ اللہ جبری ایمان خوخو جبری ایمان جبری ایمان څه ته وایي چې په زوره پې ومني الله ته خو هېڅ ګرانه نه ده الله به ټولو باندې په زوره منلی ولکن لیبلوکم او لیکن امتحان اخلي ستاسو فیما آتاکم په هغه کې چې درکړي دي تاسو ته که جبري ایمان و نو بیا خو به امتحان نو کنه که جبري ایمان و یعنی الله په ټولو خلکو په زوره منل چې که تاسو قرآن مطابق فیصلې نه کوئ قرآن باندې ترل نه کوئ نو بیا خو به امتحان نو کنه نو تاسو به بچ نه وه تاسو به مړ کېږئ تاسو به د لوږې مرئ تاسو به ړندېږئ نظر به هم کار نه کوي غوږونه به هم کار نه کوي خوله به هم کار نه کوي خیال دی ستاسو هر یو کس به قرآن وایلو نو که نه به مني هر یو کس مړی نور خو پرېږده که دا و د الله د طرفه چې که قرآن مقدس له تاسو روزانه بنیاد باندې ګنټه نیمه نه ورکوئ نو تاسو به دنیاوي کارونه نه کېږي تاسو به سکول کالج یونیورسټۍ امتحان کې فیل کېږئ نو دا ټول بې غیرته به را په منډه و قرآن دپاره دا چې اوس د دنیا د کارونو د وجې قرآن ته شاګړي زما نظر کې خو د داسې کس نه لوی بې غیرته والله کشته
چې هغه د دنیا د کار دپاره قرآن پرېږدي. ټیک ده که نه؟ دا ټولو به قرآن طرف ته رامنډه وه، خو لیکن بیا خو به امتحان نو که نه. ولکن لیبلوکم، الله خو ستاسو امتحان اخلي. فیما آتاکم، په هغه کې چې درکړي دي تاسو ته. سترګې درکړي دي، غوږونه درکړي دي، لاس پې درکړي دي، ژوند یې درکړی دی، وخت یې درکړی دی، مال یې درکړی دی. نو دا نعمتونه چې در باندې الله مختلف کړي دي که نه، په دې کې اوس ستا امتحان دی. ځکه د دې یو نعمت شکریه دا ده چې ته قرآن شرعه او منهاج ومنې، چې قرآن مقدس باندې عمل شروع کو او دا خپل کو، دې له د وخت ورکول شروع کړه، سترګو باندې ورته کتل شروع کړه، په غوږونو دې اورېدل شروع کړه، وخت دې قرآن دپاره ورکو، مال دې په قرآن باندې لګولو، نو دا ستا د یو نعمت هغه یو شکریه ده الله رب العزت. خو که تا سره قرآن دپاره په ورځ کې ټایم نه وي، نو ناشکري نور څه ته وایي؟ دا الله فرمایي ما په زوره په تاسو ونه منل، ولې؟ دې دپاره چې را کوم نعمتونه مې در باندې کړي چې ستاسو په دې امتحان واخلم، چې تاسو د دې نعمتونو شکریه ادا کوئ که ناشکریه ادا کوئ. د ټول جهان دا هر څه، دا ټول نعمتونه که تا سره وي او قرآن در سره نه وي، دا یو نعمت هم نعمت نه دی، دا عذاب دی. والله سترګې دي، غوږونه دي، اندامونه دي، اولاد دی، ښځه ده، مال دی، دولت دی، هوا ده، فضا ده، طاقت د گویایۍ، طاقت د اورېدو، طاقت د لیدو، دا یو رګ، دا د وینې یو قطره، دا ستا په بدن کې یو سیل، دا یو شی، دا د کائنات یو ذره، دا هر څه چې دي که قرآن سره ستا تعلق نه وي که نه، دا ټول چې څومره دا نعمتونه سوا کېږي دومره ستا عذاب سوا دی. ځکه چې نعمت څومره سوا کېږي، نعمتونه شکریه به یې دومره زیاته ادا کولي که نه، نو شکریه خو یې د قرآن نه بغیر ممکنه نه ده. نو چې څومره دا نور نعمتونه په تا سوا کېږي، دا یو نعمت هم تا دپاره نعمت نه دی، دا حقیقت کې تا دپاره عذاب سوا کېږي. او چې قرآن سره د تعلق وي، نو چې هر نعمت دی، نو لئن شکرتم لازیدنکم، شکریه ادا کی الله بتعالی نعمتونه سوا کوي. هر څه در سره دی، خو قرآن در سره نه دی، دا هر څه عذاب دی. قرآن در سره دی چې څه هم در سره دی، دا نعمت د الله دی. په دې فلسفه څه پوهېږي که نه پوهېږي؟ ولو شاء الله لجعلکم امة واحده، او که خوښه وی د الله جبري ایمان، نو خامخا ګرځولې به وي تاسو ټولګي یو په قرآن. لیکن الله داسې ونه کړه، ولې؟ دې دپاره چې ستاسو امتحان وکړي. ستا خو دنیا ته راتلل دي د امتحان دپاره. الذي خلق الموت والحیات، الله مرګ او ژوند پیدا کړ، څوک پیدا کی بیا مړ کی، پیدا کی بیا مړ کی، څوک پیدا کی څوک وجني. لیبلوکم، چاله حیات ورکی چاله حیات اخلی. لیبلوکم، دې لپاره چې امتحان وکړي ستاسو. ایکم احسن عملا، چې څوک تاسو نه ښایسته عمل کوونکی. امتحان چې دی نو د اکثر عمل دوړ نه دی. د کوم عمل دوړ دی؟ احسن عمل، کوم چې ښایسته وي. دیو جن الله دلته فرمایي فاستبقوا الخیرات، نو یو بل نه مخکې شئ د قرآن په کارونو کې. خیرات د خیر کارونه، دا مطلب نه چې خیراتونو ته منډې ووهئ. فاستبقوا استباق منډې ته وایي، یو بل نه مخکې کېدو ته. فاستبقوا الخیرات، نو یو بل نه مخکې شئ د دین کارونو ته. دا نه چې سبا تاسو چېرته مړی شوي نه او خیرات طرف ته یار وایي خیرات دی که نه، قرآن وایي فاستبقوا الخیرات. و دا قرآن والا هم که نه، چې ځان ته قرآن والا وي او درس کې چېرته کېني او ډېر چېرته مړی شوي ولته خوراک دپاره کېني که نه، نو بنده وي چې اوس ده سره څه وکړم کېني. بیا یو نارینګ راته پټ خونته کېون وي یاره وایي دا فلان هغه زه کېده هو مړی شوي او دی تللی ورته وي خوراک هم کړی دی. نو بنده ده ته بیا څه ووایي؟
قرآن چې تا کې دومره غیرت را نه وستو د مړي ځکه چې خوراک کې کنه دې سره ستا زړه به مړ کېږي او دغه رنګې چې د چا مریض عیادت دپاره لاړ شي او هلته خوراک کې هغې سره به د زړه بیمارېږي د عیادت دپاره تللی خوراک چې کوم وي میلمستیا او ضیافت دا د خوشحالۍ په موقع کې وي دا د تکلیف او د غم په موقع کې نه وي څه پوهېږي که نه هغه په تکلیف دی یاره ته عیادت له لاړې د یو مریض تپوس له لاړې ملګری دی خپل دی پردی دی ازان نه خبره نو ته هغه له نور هم مرض سوا کې چې هلته پرلتی دی ورته وواله او ظالم زامنو د خوراک ټایم کې ورځي به یو او دوه بجې ټایم کې به ورځي خو داسې ټایم کې ورشي چې د خوراک ټایم نه وي که نه که مړي له هم ورځي دعا دپاره ورځي تعزیت دپاره ورځي هم د خوراک ټایم کې ورځي یاره وي خلک به څه خوري دا مېلمانه چې راشو چې مېلمه دې ورته وویلو نو هغه بیا تعزیت دپاره نه دی راغلی او مېلمه خو نه دی او تعزیت دپاره راغلی څه پوهېږي که نه نو خلک هغه د راتلو د مقصد نه هم دا خبره دی چې هلته راتلو مقصد څه دی ډېر وي څه به خوري نو لوږې خو به نه مري که نه یو ټایم نه خوري که نه خپل کور کې دې وخوري په بازار کې دې وخوري بل چا کره دې وخوري او بل ملګري کره دې وخوري که نه دی د مړي ځکې ونه خوري نو ګنې دی به د لوږې مړ شي فاستبقوا الخیرات یو بل نه مخکې شئ د خیر په کارونو کې او د خیر کار کوم یو دی قرآن دی که نه او چې د خیر والا کار ته کښېنو ته به هم خیر والا شي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې خیر والا هغه څوک دی چې هغه قرآن زده کوي او بل دی خیر والا دی که نه دی همدنه خیر خورېږي که نه یو کس چې ستا د وجې هغه لا اله الا الله دا عقیده زړه ته کوزه شوه دې نه لوی خیر هغه ته څه ورسولو ته والله یو کس تا ټول عالم په یو لاس کې درکړي او بل کس تا لا اله الا الله باندې پوهه کړي د دې کس احسان په تا باندې ډېر دی راشي ته په لا اله الا الله پوهه کړي هغه به تا باندې احسان نه جتاوي نه به هغه خپل تا باندې خپل احسان مني چې دا په ما احسان کړی دی ولې ځکه هغه باندې خو فرض دی چې تا ته وښیي که یو شی چې په تا باندې فرض وي او ستا ډیوټي وي په هغې کې احسان د کوم ځای نه راغلی خو لیکن ته به احسان مني خستا د وجه چا ومنله مسئله د توحید هغه ستا احسان مني نو ته به د هغه احسان منې چې د هغه د وجه تا ته څومره اجر به میلاویږي هغه چې څومره نیک اعمال کړي نو تا ته هم پکې هماغومره اجر دی که نه دواړه به د یو بل احسان مني نو هله به کار کېږي او چې نه یو په بل احسان کوي چې یاره ما د وجه چې کوم دی د قرآن ته کېناستو زما بل وي چې وګوره زه ورته کېناستم قرآن ته زه ورته درس ته کېناستم ما ورسره دا ښېګړه او کما پیدا بیا کار نه کېږي زه به وایم استاذ محترم زما پیر او مرشد الله دې د هغوی عمر او علم کې ډېر خیر او برکت واچوي هغې فرمایي چې هر یو کس د قرآن خپل کار وګڼي نو چې خپل کار دې کله ومنلو که نه چې زه ویم دا زما کار دی نو چې ما سره څوک په دې کې ملګرتیا کوي زه به د هغه احسان منم او چې ته وایې دا زما کار دی تا سره چې څوک ملګرتیا کوي ته به د هغه احسان منې او چې زه خپل کار نه ګڼم یا ته خپل کار نه ګڼې نو دا کار په مخکې سیدنا موسی علیه السلام وی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري یا الله ما ته زما کار آسان کړي ويسر لي امري تاسو ځان سره واخلئ تاسو ويسر لي امري ما ته زما کار د دین کار د خپل کار وي یو باچا هغه بیمار شو ډېر زیات حکیمان ورته ویل چې ته ورپې په تالاب کې غوټې وهې هله به ته ښه کېږي ستا د مرض شاید چې د سکین من څه مسله وه نو ستا علاج چې کوم دی دا دی چې ته ورپې په تالاب کې روزانه بنیاد باندې غوټې وهې هغه داسې کار وکړو چې اعلان یې وکړو خپل رعایا کې دی ویل چې دا خو اسان دی رپې په تالاب څه شی دومره رعایا مې ده نو اعلان یې وکړو شاید چې خپلو فوجیانو کې به اعلان کړی وي یا وزیرانو کې یا دربارچیانو کې څه مو څه خلک یې مخاطب کړل چې تاسو به داسې وکړئ سبا چې راځئ ځان سره به یو لیټر یا نیم لیټر چې کوم دی پی به راوړي او دا خالي چې کوم دا تالاب غوته کې بوله جوړ کړی په دې کې به تاسو هغه ورچوئ ټول ویل ټیک ده په سبا باندې باچا سلامت چې راغلو نو هغه دریاب
هغه صورت ما تالاب ویل کنه، هغه تالاب بالکل اوچ کړه سو. یاره داسې یو قطره په نه وکنه څنګه غوړ منګي وی کنه یو قطره په ورواچ نو هغه او بهيږي ته قطره په ایثار نشي. یا دلته بعض اشخاص داسې ناس دي ما مخې ته چې زکه تاسو پیو کوم چې را ما کوم خبرو کو راغوي چې ها سدي وي اندغه مثال او دا تالاب هم بيخي یو قطره پکې راو تاسو یو ټول روح وخت چې دا ول څه چلو ټول ورته باشا سلامت غلطي وشو مونږ نه خو مونږ دا ویل چې په سونو کسان دي نو ټول بیرونو نو سما خو پکې د یو لوټې د یو لیټر د یو ګلاس په وړو پته نه لري. هر یو دغه سوچو چې دا بل به وکي کنه په دې کې د هر یو نه پاتې شي. نو که زه ویم چې تاسو به وکئ او تاسو وایي چې دی به کوي نه به زه وکړی شم نه به تاسو وکړی شم. څه به تاسو را مخکې کېږي څه به زه خپل کوشش کوم. څه به داود ملګرتیا کوي نو څه به محافظ صاحب ملګرتیا کوي څه به اویس ملګرتیا کوي څه به ورسره دانیال ملګرتیا کوي څه به امیر صاحب کوشش کوي نو څه به مومن خان حاجي صاحب ملګرتیا کوي. خیال دی ستاسو کنه هر یو کس ته به د خپلې ذمهوارۍ احساس وي نو هله به دا کار په مخکې باندې شي. چې احساس ورته نه وي نو الله دې ورته احساس پیدا کړي. بې احساسه کس او ځناور کې خو فرق نه کېږي. ځناور کې څه وي خو هغه کې مې احساس نه وي کنه د صحیح او د غلط تمیز پکې نه وي. د صحیح او د غلط نو تا کې هغه کې هېڅ فرق پاتې نه شي. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده او که خوښه وي د الله جبري ایمان نو ګرځولې به وي تاسو ټولګي یو په قرآن ټول به په قرآن یو. لیکن الله داسې ونه کړی دې لپاره چې ستاسو امتحان واخلي او دې امتحان کې چې ته کامیاب شې نو هله به تا ته مخکې ترقي میلاویږي. یو خبره تاسو ته کومه که ټول خلق قرآن والو کنه نو دا چې اوس کوم قرآن والدي کنه د دې به هغه اجر نو ویل شو. که ټول قرآن والو نو دا چې کوم قرآن والدي د دې به نه دا مرتبه وه نه به دا اجر او نه به دا حیثیت او د الله په دربار بیا به مقابله نه وه او بلا مقابله چې ته بل کلاس ته پروموټ شي دا هیڅ خوند نه. خیال تاسو وایي خوند یې وکړو خو خوند یې ونه کړو خوند یې نه وي. دا اوس امتحان حال کې ناس کې څه خپل عقل نه کې څه یو د بل نه پرزه راکاږي سره موبایل نه پکې مدد اخلي سره استادانو لا چې کوم در باندې ولاړ وي هغې له دې اول نه روټۍ موټۍ کړي وي او هغې اشارې کوي درته او ته ورته اشارې کوي او په دې بنیاد باندې ته کامیاب شي. د خواري محنت دې کړی د هغې خپل خوند دی صحیح ده که نه ده خو چې همداسې کامیاب شي د هغې خوند دی. بهرحال دا چې کومه مرتبه د قرآن والوي نبي یو خبره تاسو ته کوم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یو زمانه به راشي د حدیث مفهوم دی اوس وی که تاسو لس حصې دین باندې عمل ونه کوئ ناکام یې. یو زمانه به راشي که لس حصې دین باندې عمل کېږي کامیاب. ولې ځکه دا دور ډېر زیات د فتنو دی که نه ورځ تر ورځه نوې فتنه پیدا کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام نه چې څومره د قرآن نزول چې کوم وخت و چې څومره ورځ تېرېږي دا هره دویمه ورځ به د لومبۍ ورځې نه بدتر وي. ځکه چې په هر دویمه ورځ به نوې فتنه راځي. هر درېیمه ورځ څلورمه ورځ لسم کال پنځم کال لومبۍ صدۍ نه د دویمې صدۍ نه ښه وه نو دویمه نه درېیمې نه ښه وه نو درېیمه نه څلورمې نه ښه وه نو شلمه چې کوم دی د یوویشتمې نښه ده نو څوارلسمه د پنځلسمې نښه ده. ځکه ورځ تر ورځه نوې فتنې مخې ته راځي. نو چې ته څومره د نبي علیه الصلاة والسلام د دور نه لرې کېږي او ته قرآن سره تعلق لرې دومره به ستا اجر سوا کېږي. په دې فلسفه پوهېږئ که نه په دې خبرو اترو پوه شوئ. نو چې څومره خلق د قرآن مخالفت کوي په هغه دور کې چې څومره ته د قرآن خدمت کې دومره به تا ته لکه یو روایت خلک پیش کوي روایت نه دی بیانوم هم درته دې لپاره چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام وینا نه ده موضوع حدیث دی منګړت حدیث دی او هغه څه دی
من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. چا چې زما سنت مضبوطیا سره ونیولو په هغه دور کې چې امت فساد کې مبتلا د فتنو دور وي نو هغه له 100 شهیدانو ثواب دی. ځکه چې شهید هغه خو یو ځل مري او چې سنت د پاره کوشش کوي هغه لمحه په لمحه مري. حدیث نه دی، موضوع حدیث دی، منګړت حدیث دی. دې تک تا ته چې پته ولګي دا اوس بیانې نو سخت ګناهګاري. ٹھیک شو کنه؟ حدیث ورته نشي ویلي. البته که قرآن او سنت ته ګوري کنه هغه مونږ ته دا وایي چې د فساد په دور کې څومره ته د دین د پاره کوشش کې دومره بستا اجر سیوا کی. موضوع چې کله ورته یو حدیث پته ولګي چې موضوع دې منګړت دی کنه بیا د هغې بیانول حرام دی. ها الی بیانول یې شي چې دا ورسره وي چې دا موضوع حدیث دی په دې شرط یقین ولري. او صرف حرام نه حتی کہ بعض علماء ورته کفر وی چې دې سره دې کافر شي. موضوع حدیث منګړت حدیث چې ته بیانې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منسوب کې نو بعض علماء ډایرکټ وی چې دې کافر شو دې سره. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه دروغ جوړي؟ دا معمولی خبره خو نه ده. دې باندې کې احتیاط ته پکار دی. چلا فاستبقوا الخيرات. الله ستاسو امتحان اخلي. فاستبقوا الخيرات. نو تاسو سو کوي په خپل اختیار سره قرآن طرف ته یو بل مخکې شي. خپل اختیار سره لفظي معنی نه ده، دا وضاحت دی. امتحان چې تعالی در امتحان خو یې الله چې ستا اختیاري پکې کوي. چې ستا پکې اختیار نه یا امتحان نشو، چې ته مجبور یا امتحان نشو. فرښتې دي، فرښتې د الله حکم منلو ته مجبور دي. امتحان نشته دیو چې نه خوږی د پاره جهنم جنت نشته. خو انسان دی او جن دی مکلف دی، اختیار الله ورکړی دی، امتحان دی. هم دې وجه نه خو مخکې به رزلټ یې نه کوي. نو ته په خپل اختیار باندې قرآن طرف ته مخکې شه. الی الله مرجعکم جمیعا. الله طرف ته واپسی ستاسو د ټولو ده. ستاسو د ټولو واپسی ده. که باچا دی، که وزیر دی، که فقیر دی، که ولی دی، که نبی دی، که شهید دی، که نیک دی، که صالح دی، که مسلمان دی او که غیر مسلم دی. دا ټولو واپسی به یې چاته؟ الله ته. الی الله مرجعکم جمیعا. الله ته واپسی ستاسو د ټولو ده. تاسو ټول به الله رب العزت طرف ته واپس کیږي. فینبئکم او جمیعا کی صرف د ټول معنا نه پرته د یو ځل معنا هم پکې پرته ده چې ټول به د جماعت په شکل کې الله ته پیش کیږي. یعنی ټول به په یو ځای الله ته پیش کیږي. په خبره پوهیږئ؟ قیامت چې قایمیږي کنه قیامت دوه قسمه دی. یو ته وایي شخصي قیامت. کوم قیامت؟ شخصي قیامت. یو ته وایي عمومي قیامت. یو دی شخصی قیامت او یو دی عمومی قیامت. شخصی قیامت زما ځان لدی ستا ځان لدی. یو روایت کې دی ضعف پکې شته. من مات فقد قامت قیامته. څوک چې مړ شو شعب الایمان کې امام بیهقي راوړی دی. څوک چې مړ شو بس داغه قیامت قائم شو. من مات فقد قامت قیامته. څوک چې مړ شو کنه من مات هغه څوک چې مړ شو فقد قامت قیامته نو بېشکه قایم شو د هغه قیامت. د هغه قیامت د هغه قیامت. زه مړ شوم زما قیامت قایم شو، ته مړ شو ستا قیامت په تا قایم شو. قبر دا خو د قیامت د منزلونو نه ډومبی منزل دی که نه. بس تا انټرویو والا خوا طرف ته ټکټ دې واخیستو. او یو دی عمومي قیامت. عمومي قیامت کوم به چې په ټولو انسانانو په یو ځل قایمیږي. دلته هغه قیامت ته اشاره ده. الی الله مرجعکم جمیعا. همدې وجه نه مرګ ته قیامت صغرا وایي او هغه بل ته قیامت
کبرا وي، قیامت عظما ورته وي، قیامت کبرا ورته وي. او سیدنا عثمان رضی الله عنه متعلق راځي چې هغه به چېرته کله قبرستان تېرېدو د یا د قبر تذکره وغیره به کوي ته ډېر زیات به په ژړا شو. چا ورته ویل چې جي د قیامت تذکره کېږي دومره نه ژاړې، د قبر تذکره چې کېږي نو ډېر زیات ژاړې. سیدنا عثمان رضی الله عنه ورته فرمایي چې ځکه چې دا خو د قیامت د منزلونو نه ډوبې منزل دی. ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلی دي چې دا د قیامت د منزلونو نه ډوبې منزل دی، دا ډوبې سټپ دی د قیامت. نو که دې کې کامیاب شوې مخکې هم کامیاب، چې دلته ناکامه شو نو مخکې هم ناکامه کړه. دا یول منزل دی. الله رب العزت زمونږ د مولیان صاحبان نیکو ته پام کړي. په دې مسله کې خلک اړم کړي دي چې عذاب قبر دی څنګه، همدې د وجې نه خلکو هغې طرف ته اړو خیال نه ځي چې د عذاب قبر نه به بچ کېږي څنګه. مسله کومه اهم او ضروري ده؟ بچ کېدل که نه یار چې بچ کېږي به دې څنګه. مولیانو صاحبان په دې کې اړم شو چې دی څنګه دا عذاب، دا ثواب څنګه دی، دا عذاب څنګه دی، دا ژوند څنګه دی. عالم غیب سره تعلق لري که نه؟ متشابهاتو سره تعلق لري که نه؟ په حواسو معلومیږي، په سترګو، په غوږونو، په پوزه، په څکلو، په ټچ کولو معلومیږي، په عقل معلومیږي. هغه زمونږ د حضراتو د خوبونو سره معلومیږي. هغه ځان له خبره خوب یې ولیدو داسې وشو داسې وشو، او کشف هم ورته کېږي. کشف القبور یا کشف القبور وي نه ویل. کشف القبور څه ته وایي؟ کشف القبور وي دې ته وایي چې یاره قبر کې څه کېږي نو یې دې پیر ته دې ولي ته ښکاري. یاره وي ناست وم او سترګې مې پټې کړې وې کشف راته وشو. حاجي صاحب تاسو دا خبرې اورېدلې که نه؟ اورېدلې مې دي که نو دا کشف القبور والا چې کوم دی دې ته خو معلومیږي، لیکن عالم غیب سره تعلق لري، دا متشابهاتو سره تعلق لري. نه عقل سره معلومیږي، نه په کشفونو معلومیږي، نه په حواسو معلومیږي. د دې متعلق صرف او صرف هغه خبره قبلېدی شي کوم چې د قرآن نه ثابت دی، کوم چې د 100% صحیح احادیثو نه ثابت دی. نو هغې شاته کړې ده او لګیا دي. په ځای د دې چې دا خبرې وشي چې دا څنګه دی الله ته پته ده. الله ته پته ده، دا خبره به کافي نه، الله ته پته ده چې څنګه هم دی. بس الله دې د هغه عذاب نه بچ ساتي او د هغه ثواب حقدار دې موږ وګرځي. تپوسونه به کېږي من ربک، رب دې څوک دی؟ ما دینک، ستا دین کوم یو دی؟ ما تقول فی محمد، د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې څه وي؟ تپوس وکړي که نه یار؟ تپوسونه چې کېږي څه جواب ورکو؟ او یو بله خبره هلته به دا رټا جواب نه شي ورکولی. صرف هغه جواب به ورکولی شي، داسې جواب به ورکولی شي څنګه چې تا دلته ژوند تېر کړی دی. د خپل ژوند مطابق جواب به هلته ورکولی شي. من ربک، رب دې څوک دی؟ ما دینک، دین دې کوم یو و؟ ما تقول فی محمد، د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې څه دی؟ درې تپوسونه دا دي. بیا قیامت په ورځ باندې تپوسونه دي. لومبی تپوس د عمر په باره کې، دویم د ځوانۍ په باره کې، دریم د مال په باره کې کوم ځای نه دی ګټلی و، کوم ځای باندې د خرج کړو، څلورم په خپل علم د څومره عمل کړو. دا څلور غټ تپوسونه کوم چې حدیث شریف کې ذکر دي. باقي منځ متعلق تپوس دی، زکات متعلق تپوس دی، حج متعلق تپوس دی، د قرآن متعلق او د ټولو سپیشل تپوس پي. وسوف تسألون، سورة الزخرف آیت نمبر 44. دا تپوسونه به کېږي. دا ژوند چې الله ما او تعالی را کړی دی جناب دې لپاره را کړی چې په دې باندې هغه ژوند واخله. دا سرمایه ده ما او تاسو سره، په دې باندې څه اخیستل دي، په دې باندې څه کول دي. الى الله مرجعكم جميعا، الله ته واپس ستاسو د ټولو ده. فینبئکم، نو خبردار به کی تاسو، بما په هغه څه کنتم چې یی تاسو، فیه په هغې کې. کنتم دا ویلی شي چې وی تاسو
چې یی تاسو فيه په هغې کې تختلفون اختلاف کوونکي. نو خبردارول په مختلفو طریقو به کله به درته ویلي کېږي اقرأ کتابک کفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ کتابک خپل عمل نامه ولوله. سورة بني اسرائیل سورة الاسراء 2 رکوع ده. اقرأ کتابک آیت نمبر درته نه وایم یار خپله خواري به هم کوئ که نه به کوئ. 2 رکوع ویله بس اوس نور ستاسو کار دی دومره خو تاسو هم پیدا کولی شئ. اقرأ کتابک عمل نامه ولوله خپله. کفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نن ورځ ستا د حساب دپاره ستا نفس کافي دی بس ځان سره خپل حساب وکړه. اقرأ کتابک نو چې ته خپله عمل نامه لولې په هغې به هم خبرېږي که نه. دغه رنګې يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قیامت په ورځ ځمکه به خپل حالات بیانوي. ولې به بیانوي؟ وایي که نه ولې به قیامت په ورځ ځمکه خپل حالات بیانوي؟ په ما دا شوي په ما باندې خټک حاجي صاحب فلانکې ټایم قرآن دپاره ناست ما متعلق انشاءالله گواهی وکړي چې فلانکي ټایم په فلانکي ځای کې فلانکې چې کوم دی د قرآن بیان دپاره ناست په تاسو گواهی په بل گواهی په بل گواهی په بل گواهی. الله دې خاتمه په قرآن کې بس دا سوال کوي. بنیادي شی خاتمه ده که نه یار؟ او زموږ نیتونه دی الله خالص اخلاص نیت او خاتمه ډېره ضروري ده. د قیامت په ورځ به ځمکه خپل حالات بیانوي ځکه بأن ربک اوحی لها. ستا رب به ورته حکم کړي که د خپل رب حکم نه خواخوا دې خوا به نه شي کولی که نه. ځمکه به حالات بیانوي په دې طریقه به ته خبرېږي. الله رب العزت به فرښتې به درته وایي تا دا کړي تا دا کړي تا دا کړي. الله بویې زما بنده تا دا کړي ما نه شرمېدې تا دا کړي ما نه دې حیا نه کوله تا دا کړي ما نه دې حیا نه کوله ما نه حیا نه درتله ما نه شرم نه درتله ټول د خیره سره ښه ډوب یو ګناهونو کې. د قرآن مخکې به خپل ګناهونه اقرار کې اعتراف به کې او الله ته به ځان پیش کې چې زه ستا ګناهګار یم ستا مجرم یم ته رحمان یې چې څه راسره کې وکړه فریاد مې دی ته رحم وکړه باقي الله تا سره هو زور هم نشته دی. ستا بندیان وي تا ته فریاد کو او یقین هم دی چې فریاد به هم قبلې. ٹھیک ده؟ بأن ربك اوحى لها. ستا د رب د حکم د وجه به ځمکه خپل حالات بیانوي. فینبئکم خبردار به کړي تاسو په هغه کې چې وایي تاسو په هغې کې اختلاف کوونکي. د الله حکم یو و تا پکې اختلاف کولو د الله حکم یو و تا پکې قرآن یو حکم کولو تا پکې اختلاف کولو. دغه رنګې د مختلفو فرقو د مختلفو ډلو د مختلفو قومونو د مختلفو ملتونو د مختلفو امتونو چې کوم اختلافات دي نو الله رب العزت فرمایي قیامت پر ورځ به زه تاسو خبردار کړم ستاسو فیصله به وکړم. خبردار به کړي تاسو او خبردارولو سره سره یو بل شی لازمي دی چې هغې ته وایي جزا. صرف خبرول نه دي بلکې خبرولو سره سره لازمي شی سره جزا بدله. الله به خبردار کړي نو فیجازیکم تاسو نه به بدله درکړي. نو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. چا چې ذره برابر نیک عمل کړی د هغې بدله به وویني. تا ته ویل فاستبقوا الخیرات د خیر کارونو طرف ته منډه کا. نو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ذره برابر نیک ذره پیژنې مړه ذره دلته به څوک کره به ذرات په دې له غونډه کېږي کې ښه ذره داسې تا ته ښکاري هم نه د نور سپي کم نه کوي که نه. یا عبدالرحمن باباجي دی الله رب العزت ته شفا کامله عاجله ورکړي. هغې به چې درسګاه ته راتلو نو ځان سره به یو ټارچ راوړو غټه بیټري به وه نو هغه به چې ولګولو نو په دغه کې به هم هغه ذرات به ښکارېدل. نو به کله کله هغې ته ویم چې دا ټارچ لګولی و چې دې ته وښیم چې دا ذره څه ته وایي
الله دې روح صحت ورکړي دعا ورته کوئ نو ذره برابر نیک عمل دې هم وي ابدم الله نه ضایع کوي دا هغې بدله به ویني ومن يعمل مثقال ذره شرا یره ذره برابر بد عمل هم چې یو کس وکړي د هغې بدله به ویني دې وجې نه یو نیک عمل هم سپک او معمولي ونه ګڼي دا خو سنت دی دا خو نفل دی چې ته وایې که نه چې دا خو سنت دی یو خو دا دی چې عمل پرې نه کړي الله پوه شه ته پوه شه چې دا خو سنت دی مطلب یې څه دی چې ستا په نظر کې سنت ډېر معمولي او سپک شی دی که نه نو که عمل پرې نه کړي ګناهګار خو که سپک ورته ګورې کافرېږي پرې د الله بنده سنت دی دا تاسو کله نه دی اورېدلی دا خو عامه خبره مړه سنت دی که نه مطلب سنت تا ته اړو څه شی نه ښکاري په دې کفر ته ورسې زه وایم ګناه چې کې ګناه ته ګناه وایه وکوئ که کې که ډېر زیات ضروري وي کول که نه نو ګناه خو کم از کم ګڼه که نه نو ته یې مړه سنت دی دا ټیک ده یو نیکي هم معمولي مه ګڼه ولې ځکه د یو نیکۍ د کمې د وجې هم ته جهنم ته غورځېدی شي یو ګناه هم معمولي ونه ګڼئ هره ګناه لویه ګناه ګڼه ولې ځکه د یوې ګناه د وجې هم ستا د نیکو اعمالو ته نه سپکېدی شي او د بدو اعمالو ته نه پرې درنېدی شي او ته جهنم ته غورځېدی شي صحیح ده فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون انشاء الله تعالی نور به سبا وایو الله دې قرآن په ذریعه زموږ زړونه نرم کړي زموږ د زړونو اصلاح دې وکړي صرف بطور علم قرآن ته مه کښېنئ بطور علم نه بلکې بطور معلومات چې ما ته به معلومات حاصل شي زه به څه زده کړم صرف دا نه زه به پرې پوهه شم زه به زده کړم زه به پرې عمل وکړم زما اصلاح به وشي زما به زړه نرم شي فارمیلیټي په طور باندې نه چې بس یو غاړه به خلاصه کړم نه خوند واخلي د قرآن نه او الله دې موږ له د قرآن نه د خوند اخیستو توفیق راکړي نور به سبا وایو ان شاء الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين